لکه څنګه تاسو په علم کې ده چې مونږ او تاسو یو 100 روژې ونیولې، نن 21مه روژه ده، یعنی نن نه هغه عشره چې هغه د عشره د انسان جهنم نه ازادي ده، جهنم نه د هغه خلاصې کېږي، جهنم په حرامېږي. زما عزتمنو مسلمانانو، الله رسول فرمایي چې که چانه د مور او پلار خفه وي، چانه هم په دې دواړو کې یو خفه وي، نه الله رب العزت هغه انسان ته عفو نه کوي، هغه انسان ته معافي نه کوي، هغه انسان ته الله رب العزت جهنم نه ازادوي. دغه انسان به دعاګانې کوي، په دې انسان دعاګانې نه قبلوي. آیا مور پلار چا نه خفه وي؟ په دې دواړو کې چا نه خفه وي؟ مور چا نه خفه شوه، ورشه ورته ووایي چې مورجانې ما نه غلطي شوې ده، آینده به داسې نه کېږي، ما ته عفو وکړه، درګذر وکړه، آینده به داسې نه کوم. پلار ترې خفه ده، اباجي ما ته بخښنه وکړه، ما نه غلطي شوې ده، بیا به دغه شانتې نه کوم. لکه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام صحابه کرام اجمعین سره ناست ده، نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیلو چې الله رب العزت هغه انسان پوزه په خاورو ککړه کړي. بیا یې وفرمیل چې الله رب العزت هغه انسان پوزه دې په خاورو ککړی شي. په دریم ځل یې بیا وفرمیل چې الله رب العزت هغه انسان پوزه په خاورو ککړی شي. صحابه ونه عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نن داسې عجیب کلام داسې بدعا دې وکړه، دا دې ولې وکړه؟ ورته وفرمیلو چې الله رب العزت د چا مور پلار ضعیف کړي وي، بډاتوب یې کړي وي، دغه انسان د دې وجه باندې چې دومره د مور پلار خدمت وکړي چې دا په جنت ته ولاړ شي، کني دومره خدمت یې نه وکړي چې دا جنت ته ونه رسېږي، دغه انسان ته بدعا کړې، هغه انسان ده چې د مور پلار په خدمت باندې جنت ته ونه رسېږي. زما محترمو مسلمانانو، دغه ورځې ډېرې بختورې شپې دي، دغه شپې هم ډېرې بختورې دي. دغه ورځې شپه چې کومه ده، دغه شب القدر شپه ده. الله رب العزت دغه شپې عبادت مونږ ته نصیب کړي، دغه شپه دې مونږ ته الله رب العزت ته نصیب کړي. د یوې شپې 1000 میاشتو نه زیات اجر ده. زمونږ تاسو ته خواست دا ده چې مونږ او تاسو چا سره ناروغه وي، چا سره خفه شوي وي، چا نه زمونږ نه چا زړه دک شوي وي، هغې نه مونږ تاسو بخښل غواړو چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته عفو وکړي. الله رب العزت دغه روژو کې په داخلي عشرې کې مونږ او تاسو جهنم نه آزاد کړي، جهنم مونږ او تاسو باندې حرام جوړ شي، جهنم نه مونږ او تاسو ته پناه